نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي وأنا الحاشر وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يوم محمد دي، او دویم نوم د نبی علیه الصلاة والسلام احمد دی. د احمد دو معنی دی، دو مطلب دی. یو معنی یو مطلب دا چې د الله جل جلاله د ټول مخلوقاتو زیات حمد او ثنا کوونکی. تیر جمعه مورد چې انسانیت په تاریخ کې انبیاء کرامو کې د تمام انبیاؤنا د الله زیاد حمد و ثنا اغا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی. او په امتونو کې د تمام امتونو نه زیاد حمد و ثنا دا الله جل مجلوه کړی دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت. د دې د وجې نه په مخکینی آسماني کتابونو کې د نبی علیه الصلاة والسلام خبر او زیر اغا خلقو تا اللہ پاک ورکڑیو نا احمد پنوم سره او د نبی علیه الصلاة والسلام د امت لقب په مخکینو کتابونو کې ذکر کړی شوی دی حمادین. او حمادین د حماد جمع ده او د حماد معنا د الله پاک ډیر حمد و ثنا کوونکی. د الله جل جلاله د ډیر زیات حمد و ثنا په انعام کې الله پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا یو انعام ورکړی دی د مقام
محمود. او دویم حدیث کی راځي د الله پیغمبر وای قیامت پر ورځ باندې با زه الله ته پسیده پریوزم او الله پاک په زما په دی جبا د خپل ذات داسې حمد و ثنا جاری کی چې درین وړاندې به د هیڅ یو انسان د بشر او د فرشتي په جبا باندې د الله داسې حمد و ثنا نی راغلی. او په دې دنیا کې الله جل مجلوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د امت په انعام کې ورکړي دي سورۃ الحمد. سورۃ الحمد نه مراد سورۃ فاتحه ده. شل پنځه نمونه دي او یو نوم دی سورۃ الحمد. دا فاتحه دا اول نواله دا اخیره پوری طول فاتحه کې دا الله دا حمد و ثنا بیان دی. ځکه ورته سورۃ الحمد وایي. د روایاتو پرنا کې د تمام آسمانی کتابونو علوم الله را جمع کړي دي په قران کې او د ټول قران کریم علوم الله را جمع کړي دي په سورۃ فاتحه کې. نو مطلب دا شو چې دا سورۃ فاتحه او دا سورۃ حمد دا هغه عظیم انعام دی چې دا د تمام آسمانی کتابونو د علومو نشور او منبع ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارکی بزمونگا استاسو یو عقیده خدای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله پیغمبر دی. خو یوازې په دې خبره ایمان نه کافی کی، ایمان نه مکمل کی. یو دویمه خبره ورسره هم ضروری ده او کدا عقیده ورسره نه مرګري یا نعوذ بالله ایمان نیمګړي او هغه دا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د الله رسول هم دی او د الله نبی هم دی او ورسره خاتم الانبیاء هم دی. د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه بعد د قیامت د ورځې د سبا پورې د بل پیغمبر راتل بالکل ناممکن دي. دا عقیده بساتی او دغه عقیده ساتل نوم دی ختم نبوت. نو مفسرین او محدثین او علماوی چې الله جل مجلوه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دغه دوه نومونو کې یو محمد او بل احمد په دې نومونو کې الله دې عقیده ته اشاره کړې ده چې دغه بعد به دنیا ته بل پیغمبر نه راشي. اسنګ د قران د غنو آیتونو نه او د الله د پیغمبر د غنو احادیثونه دا مسله معلومیږي چې مسلمان یو کار شروع کی نو شروع کوي به د شانه وایي بسم الله نه تاسو به شک هر کار چې مسلمان شروع کوي نه د شانه به شروع کوي بسم الله نه. او چې کله مسلمان
د بسم الله په ذریعه سره د الله مدد د ځان سره مرګري کی او بیا هغه کار مکمل کی سرته ورسي نو مکمل کی به پس سره وای کنه حمد سره شروع به د بسم الله نه کی او چې کله بیا کار مکمل کو د دین کار دی او که د دنیا کار دی نو بیا به اخر کې سوای لا حمد وای بسم الله چې موږ تاسو د خیر سره خوراک تکین او شروع کوو نو څه وایو خو په یو مسله ځان پوهېږي ګورئ ښه دا نه ده ضرور چې بسم الله الرحمن الرحیم به ټول وایي که ودې وي څه ګناه پکې نشته خو که دومره دې وکړي چې بسم الله بس مسله پوره شوه حدیث باندې عمل راغی خبر باندې پوه شوې چې که که بسم الله الرحمن الرحیم دې ووي خو ډېره ښه ده او که نه صرف دومره ښه دې ووي چې څه بسم الله برکت هم راغله سنت طریقه مو شوه او د الله مدد به هم د سره ملګري نو بعضې خلک داسې دي موږ په خپلو وینو ګورو د هغې عادت جوړ شوی دی خو چې ښکته کېږي پورته کېږي سبلې پوخپی بله کېږي ښکته کېږي نو بس څه بسم الله بسم الله بسم الله نو چې موږ او تاسو د خپلې ژبې په دې ټکي باندې څه کړو اموخته کړو او عادت شو چې بس قدم اخلو بس بسم الله نو بیا به د الله پاک رحم او مدد او فضل او د الله نظر به راباندې بیا به یو کار مخنی رکاوټ نه جوړېږي انشاءالله او چې بیا موږ تاسو روټۍ ختمه کړو ماړه شو نو څه وایو اخر کې الحمدلله او یا الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین د امین پکې نشته ګوره الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین او یادا چې خپل به روټي خورو او په یو لږ خورو تاسو قسم کړی ښه نو چې په بل چا در باندې روټۍ وخوړله بیا به څه کوو الحمد لله الذي اطعمنا واطعم من اطعمنا وسقانا واسق من سقانا وجعلنا مسلمين الحمد لله الذي اطعمنا حمد دا اغا الله چې په موږ خوراکو کو واطعم من اطعمنا او یا الله په هغه څوک ماړه چې مونږ ماړه کړو وسق من سقانا او د دنیا او د آخرت په اوبو باندې خلک ماړه کې سیراب کا چې مونږ هم سیراب او دا دواړه خلک مونږ وجعلنا مسلمین خپل تابعداري کوي نور هم ډېر دعاګانې خو عامې دعاګانې چې کوم مونږ تاسو د یادې دي هغه دا دي مونږ د روټۍ په آخر کې محمد نبی علیه السلام با چې د سفر نه واپس کېده نو څه به وي تائبون عابدون لربنا حامدون واپس کېدونکي توبه اخکونکي عبادت کوونکي لربنا حامدون او د خپل رب حمد کوونکي یو نو چې د تجارت سفر مکمل کې د عمرې سفر مکمل کې د حج سفر مکمل کې سیر و سیاحت ته تللی او سفر مکمل کې او واپس راځي او خپل کلي ته راورسي نو دا دعا به وایي آئبون واپس کېدونکي او څه تائبون په دې سفر کې به رانه ډېر ګناهونه شوي توبه وباسو
او عبادت خو خلق په سفر کې هم کوي او په کور کې هم کوي خو په کور کې د سفر به خدای بګه عبادت بیل خونی او په سفر کې د عبادت هغه خونی چې کوم سکون عبادت کې په خپل کور او په خپل وطن کې هغه سکون د مسلمان په عبادت کې په سفر کې نه نو عابدون معنا دا چې بیا خپل وطن کړي ولسره ورشيدو اخري دا الله عبادت وکړو او لربنا حامدون او د خپل رب حمد به ادا کو ثنا به نبی علیه الصلاۃ والسلام با چې کله مونږ ورکه او سلام به وګرځولو نو د سلام د ګرځولو سره الله اکبر بیوی اللهم انت السلام بیوی او دا آیت بیوی سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نموش ديش مكمل کا هم آخر کی حمد وای اول کی بسم الله او قرآن کے اللہ وی چی وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين جنتیان چی جنت ورسی او د جنتیانو با آخرنی جمله او دعا پا جنتونو کی داوی وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين نمون د پلار د ملال را روان شیویو نمور خیټه ترالو بیا د زمکه خیټه ترالو او بیا به د قبر خیټه تلار شو او بیا به د محشر د میدان خیټه تلار شو او روان چې ته یو بخیری وای کنه جنت روان ان شاء الله نو دا یقین دی چې الله پاک جنت موږ پیدا کړی او موږ الله پاک جنت پیدا کړی دا امید به د الله نساته انا عند ظن عبدي بي نو چې کله زمونږ د سفر کیسه پوره شي په جنت باندې بیا به د دې سفر آخري دعا دی ان الحمد لله رب العالمين آدم علیه السلام دانچا الله شروع کوله الله جل مجلوه حدیث کې راځي چې د الله د شان سره څنګه موټه مناسبي الله پاک د موټه په زمکه کې راتاو کا او خاورې راواغشته ستورم پکې رااله سپینم رااله سرملا رااله خړم رااله سختم رااله نرمم رااله او دغه خټین الله پاک څه جوړ کړ آدم سم باړي جوړ کړ نو ځکه حدیث کې راځي څوک سره دي څوک تور دي څوک سپین دي څوک خړ دي څوک نرم مزاج دي څوک سخت مزاج دي څوک سخیان دي څوک بخیلان باندې زمکه خوري فصل ځای او چې بیا د جمعې ورځ و او د جمعې په ورځ مازیګر او د ماښام ترمنځ ټیمو چې الله پاک دی باندې ته روح ورواچولو او دا روح چې ورواچولو کنه نو روح الله پاک په کومه خوره شي د خپل اړه او باسي من کومه اړه خپل اړه اول د خپل شروع کی کساسو خیال کړي او چیرته مکدري چې کله کور کې مړی کیږي او زنګدري شروع شي او حالات ګډوډ شي نه خلک د خفي بیا ګوري دی روح کې الله جل جلاله یو فطرتا حرارت ګرموالی خېدي نو چې روح نو بدن ګرمي او چې روح وزي هغه بدن څه شي یخشي الګو یخفي یخي شوي بس زنګدني شروع شو نو د خپل اړه خبر شروع کی نو د آدم علیه السلام په بدن کې چې الله پاک روح شولو نو روایتو کې راځي چې د سینې ته راورسېده کنه نو خو کې خو روح راغله نو آدم علیه السلام یو ټوپ والو د پاسېدو
فاصله خلانو شروع خلا مکمل شنو ځکه الله قران کې وی وکان الانسان عجولا دا انسان ډیر جلد باز دی ارسګه جلدی او تاریخ نو چې کله روح پکې مکمل شو پوره شو او جسم دانچم پوره شو حیاتم پوره شو آدم علیه السلام پرنجي وکړه او د پرنجي سره د خلین راوته الحمد لله رب العالمین الحمد لله رب العالمین نو د دې د وجنه علما کرام لیکي مفسرین لیکي چې حمد ولیکيږي د کار د مکمل کېدو په اخر کې نو د آدم علیه السلام نه الله پاک